अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मौलाना फहीमुल्लाह से ग़रीब फ़क़ा और सुनो उलमा तलबा क़ारियान साहिबान मुशर्रफ़ नबी ज़स्ता सुनशकुर चीज़ामा होंगे तालिब इल्म ता तासु दावत हो यकीनन नाज़िम से मुबालगा का मेहमान खुसूसी माना पस ज़मा उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना शेखुल हदीस क़ारी साहब अलग से ज़मा उस्ताद मुहतरम ने अजीब राज़ी अजीब बयान कई खुसूसी बयान दलाली सिर्फ हाज़िर रागले माना मख के बयान हाफिज़ हुसैन अहमद से माशाअल्लाह खुले बयान दरी वालिद से रहमतुल्लाह अलैह मातयात शिदी व तालिब इल्म ज़माना व हिफ़्ज़ मंक़ूल दा अंजुमन कुरान व तबलीग व सुन्नत वाला बराबर तो अहमद अली जान से रहमतुल्लाह अलैह यकीनन अगीब ने पुरमहज़ बयान कोल बहरहाल अज़ीज़ान मुहतरम दा महफ़िल द कुरान पाक महफ़िल ने मुनासिबत कुरान पाक से टोल नमक की सुन बचियान दा दूरस बची ददी वालिदैन ता ददी खानदान ता ददी उस्तादान ता मुबारकबाद अज़ीज़ान दा डेकले द सादत खबर और दाम तो पता नहीं लगी वो को बस मामूली बोलने में बस कुरान मिली दे खत्म को लड़दा हुए कुरान मिली दे खत्म दसर उस्ताद सुन ख्वारी करे तानी से मुसल सुन ख्वारी करे दा तरफ तो पता चिपदी दौर की ये बच्ची का दिल सिपारे में या है फस्कूल या नाज़िरा दार डेट द सादत खबर अफसोस दार है कि ज़रूर बजुर्ग के द दिन कदर निश्ता ज़का कि ज़रूर पर दिन बांध लगी दिल से न पे पैसा जमा लगे दलेदा न पे जमा वीन लगे दलेदा न पे जमा जान माल लगे दलेदे न पे जमा वक्त लगे दलेदे नुदीर पारा द दिन कदर ज़रूर बज़ुर्ग की निश्ता बस माशूम ने सिपारा और का रहील वर का या होता है उस्ताद जी का जुमा क्यों गुरा अलमारे की सिपारों को रदर बल्कि दर औददी पर मुकाबला की ब्याज से कल बच्चे स्कूल का लेके नवागा होगा सिर्फ उलमा ने अल्लाह दा इज्जत वर करे ने और मकाम वर करे दा कुरान पाक पर निस्बत शपावरस निस्बत द कुरान पाक से तलबा ने अल्लाह दा इज्जत वर करे द निस्बत कुरान पाक से नूरिस कमाल मां की निश्ता तालिब की निश्ता
مولا کې هیڅ کمال نشته اصل کې علم د الله صفت دی او دا چې کله انسان کې راځي نو دا انسان برابرځي ګوره اسمان او ځمکه کې څومره فرق دی اسمان او ځمکه نو د قرآن پاک نسبت چې دی اسمان سره دا د بره نه راغلی او زموږ دا دنیاوي تعلیم چې دی دا تا او ما جوړ کړی دا د ځمکې سره تعلق لري ومونږ د خپل ګریوان کې وګورو چې زموږ څومره مینه د الله کتاب سره تار نه کوم ګیله کوم ځان نه ګیله کوم چې آیا ریالمانو کې زموږ د پسونو قرآن مجیدونه پراته دي دوړې پې پرتې دي په کورونو کې زموږ قرآن مجیدونه پراته دي صرف غلافونه ترې داوو پخوا خو بیا زموږ مشران زنانه او مشران سړي ډېر نسبت والا وو هغوی به قرآن پاک د چوکاټ باندې ایښی و دې لاندې کې چې تېرېږي د برکت د خالي نه نن عزیزان محترم مونږ په کور کې بېکاره نه بېکاره ځای د څه د قرآن پاک یاره وایي دا زما ډرینګ روم دی دلته مېلمانه کښېني دا بار بار ډکې کېږي او دا صحیح دی بېکاره نه بېکاره کپړه قرآن پاک نه تاوله خو دا بېکاره کپړه دا ارزانه کپړه د دې نسبت چې کله قرآن پاک سره راشي د دې څومره عزت شي ته په دې څادر باندې هر څه کوه څوک درته څه نه وایي او د قرآن پاک خلاف که ضعیفه وي شلېدلی وي تی په ځمکه لړکې چې تا کې ذره بره ایمان وي ذره بره دا ته نشي راکولی د دې نسبت د الله کلام سره نو کوم انسان چې د ده تعلق د الله کتاب سره شي نو د ده نسبت به څومره اوچت نن څوارلس نیم سوه کاله وشو څه زیات او نن هم خلک د صحابي نوم چې علي رضی الله عنه ولې هغې انسانان هغې موږ نه زیات خوراک کوو د هغې ضروریات نه د هغې نسبت د الله کلام سره الله هم هغه دی رسول هم هغه دی قرآن هم هغه دی خو د هغه خلکو نسبت د زړه نه نسبت مونږ خلک چې دی عزیزان محترم زمونږ خلکو قول او فعل کې تضاد دی په خولې باندې یو خبرې په زړه باندې بله خبرې مونږ نن چې دا ناکام یو عزیزان محترم قول او فعل کې تضاد دی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې واقعات ستاسو مخې ته دي هغې به چې د الله حکم راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان به راغی نو عزیزان محترم هغې بیا دې ته نه دي کتلي چې زما خاندان خفه کېږي زما بچی خفه کېږي زما کورنۍ خفه کېږي هغې صرف د الله حکم ته کتلي تر دې پورې راځي چې هغې به کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته حکم وکړو نو دوی به ویل چې د الله حبیبه که ته وایې چې هور ته ودانګئ موږ هور ته ودانګو که ته وایې سیند ته ودانګئ موږ سیند ته څه حکم چې ستا وي ستا حکم نه تصور هم نشي کېدی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم کې څه چون چراو نن خو عزیزان محترم ستا او زما دا حال دی چې ما نه مسله تپوس وکړي او آیا په مزاج باندې برابره ني وایي راشئ یو بل ملا نه تپوس آیا چې برابره ني وایي راشئ بل ملا نه تپوس
چې ستا یقین نشته ستا عقیده نه ده برابره نو د الله مدد نسره هغه خلکو به فیصلې په فرض لمونځ باندې نه په نفلو باندې به فیصلې په نفلو باندې تاسو وینئ نهایت الصحابه هم کتلي علماء هم اوریدلي چې مړې سوارلی چې د دې به سوارلی مړ شوه نفل به وکړو الله تعالی نن موږ عزیزان محترم چې الله نه باران غواړو باران نه کوي ټول خلک دعاګانې کوي استاد جي دعا وکړو استاد جي دعا وکړه باران نه شو استاد جي دعا وکړه باران نه کله چې باران شروع شي بیا بندېږي نه دا څه دا د الله رب العزت احکامات ښکاره دي څنګه چې مولوي صاحب وایي چې اسلام آباد کې خلک چغې وایي چې نعوذ بالله اللہ بھی سن لے رسول بھی سن لے فلانا بھی سن لے فلانا بھی سن لے قارد اللہ حکم باتی نہیں او زمان پروام نرازی قارد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیادبی کی گئی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ازواج مطارات بیادبی کی گئی او ستا پسین کی لک فرقم نرازی دا تندیل نتروی کی تو دا اللہ مدد بسر چې ستا دونه درد نشته په زړه کې چې د الله دین سره خلک لوبې کوي او ستا پروا نه نو ویریږه په خپل ایمان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی به تصور کې نو چې هغوی نه به جمع د هغه وخت منافقینو نه به هم جمع نه کړي تصور کې به هم د چا نه و چې جمع او چې کم صحابي نه به جمع لاړل نو هغه په دې باندې خفه کېدو چې خلک دې راشي او ماته تعزیت وکړي ماته تعزیت ولې وکړي نن عزیزان محترم زه پروت یم زما بچي پراته دي زما کور کې زما لور پرته وي زما زوی پروت وي زما ښځه پرته وي زه ترې تپوس هم نه کوم چې ته لمونځ کېږې الله حکم ماته او بیا وایي رزق کې تنګي ده نو رزق کې به تنګي نه راځي چې ته علل اعلان د الله باغي شوي بیا موږ جانو چې حالات خراب دي ګراني راغله حکمران را باندې ظالم راغو دا ظلم دی دا ظلم دی بې اتفاقي راغله بچي زموږ نافرمانه وي نو بچي به نافرمانه دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تاسو تاریخ وګورئ عزیزانو چې هغوی ته به کله د لښکر امیر اواز کو چې وتانګئ سیند ته علما فرمایي چې سیند ته به یې وتانګل بل طرف ته به چې واوړېده د اس دا نالونه چې دا به مونږ لوندې شي سیند اوبو ته به یې ودانګل او دې پورې راځي چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دور کې چې یو لښکر نه یو صحابي نه پکې پیاله لړه شوه د لرګي پیاله لړه شوه نو چې کله اخوا واوړېد خپل لښکر امیر ته ویل چې امیر صاحب ما پیاله لړه شوې بله پیاله وغواړي وای نه 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 مال خپل پیاله نو دا امیر د لښکر چې سیند ته وکتل او ته یې سیند مونږ د محمد رسول الله غلامان مونږ خپل پیاله واپس کړي او د سیند فرمایي چې داسې چپره او پیاله راکړه او بل هغې تابع هوا د هغې تابع ځمکه د هغې تابع مخلوق د هغې تابع زناور د هغې تابع هر څه د هغې تابع نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه یو خبرې باندې قسم وخوري الله به دغه رګې کوي چې څنګه ځینې خوړه یو صحابي ودرېږي او خپل پټي میز کې ودرېږي او لاسونه اوچتوي نه باران او زما په پټي محدثین فرمایي صرف زه د په پټي به باران کېږي او بل چا ته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړو یو صحابي ته پته ولګېده داسې کولبه کوله پټي کې ودرېدو ورته خبر راغو چې خوب پیغمبر د دنیا نه لاړ عزیزانو هغه وخت کوم وخت و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې سړی حوصلې والا سړی چې قرآن به الله رب العزت د هغه په خوا باندې نازلول هغه داسې ودرېدو مسجد نبوي کې دی توده تاوله چې چا وایي چې هغه خوب پیغمبر دنیا نه تللی سر به دې ووایي ټول صحابه کرام دی دا حالات دا دا صحابي په خپل پټي کې ودرېد او لاسونه یې چت کړل ربا
و چې په کومو سترګو ما خوب پیغمبر لیدو په کومو غوږونو ما د اواز اورېدو ما نه دا سترګې مو والا او ما نه دا غوږونه مو والا بس په کار دی محدثین فرمایي دلته دی ولاړ او موږ هم شوقونه خلقو عزیزان محترم دین د هغې په زړه کې د دین یو مقام او مرتبه وه هغې هر څه قربان کړ جان مال بچي اولاد هر څه قربان کړ خو تصور کې هم دا نه راتله چې یعقوب پیغمبر یو طریقه به زما د کور نه ځکه هغه خلک الله وایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون خاص عزت رب لپاره دی هغه رسول لري او مؤمنانو لري او منافقان په ظاهر باندې وګوره چې په ظاهر باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په بدن جامې نشته خوراک نشته تکلیفونه دي خو الله وی منافقان ته اصل عزت ده دین د باندې به عزتي اصل عزت ده نن علماء عظمت سره روان دي تم وته خبره کوا زم وته خبره کوا تیم راټا زیم راټا خبره وته کوا عزیزان محترم خو یو کس داسې دی راته ټولې مجمع کې ووایي چې په کوم ځای عالم ولاړ دی دې دې راشي صرف سورې فاتحه په دې باندې دا صرف د عالم کار نو د عالم دې دور کې د عالم وجود ډېر ضروري دی څنګه چې مولانا صاحب ما مخکې وي چې عالم ني علما ني عالم بني الله ته هیڅ ضرورت نشته چې عالم په جهان باندې ني عالم بني الله رب العزت فرمایي چې د یو ماشي د وزر برابر د دنیا هیڅ کیږي هغه پورې چې الله کول علما ستاسو خیر خواهي علما شپه او ورځ دعاګانې کوي چېرته یو عالم تاسو کتلی چې هغه دعا وکړي چې یا الله ټول امت وبخې خو فلانې مه بخې دا علما د شپې دعاګانې کوي دا طلبا کم طلبا چې مقیم مدرسو کې حفظ والا د شپې راپاسي تهجد راپاسي اول تهجد کې بیا ټول کښېني سورې یاسین وایي بیا دعاګانې کوي الله دې مدرسې سره چې څوک تعاون کوي هغه سره ښېګړه وکړه څوک چې نه کوي هغې سره وکړه الله بوډاګانو ته وبخښي ځوانان دا طلبا دي ټولو مدرسو کې نن چې دا پاکستان بچ دی د دې مدرسو او د علماو د طلباو برکت دی ختم زموږ مشرانو خرڅ کړی ده زموږ سیاستدانانو هر څه ختم کړي دي دا صرف د دې کلمې برکت دی دا د دې علماو د طلباو د فقیرانو برکت دی دا د ملنګانو برکت دی هغه ملک نه چې موږ نه کوي دا ملنګ نه مراد دا چې غریبانه اجسته ده نو دا علما عزیزان محترم صرف ستاسو خیر خواهي والله چې ستاسو خیر خواهي شپه او ورځ تاسو ته په منبر هم لګوي همداسې هم لګوي ښېګړې ته راشي ښېګړې ته راشي خپل بچي ښېګړې ته راولي خپل کورونو کې تعلیم شروع کوي په خپلو کورونو کې اعمال شروع کوي استغفار شروع کوي درود ډېر وایي دا وظیفه کوي دا وظیفه کوي دا وظیفه کوي عزیزان محترم خو زموږ په وخت باندې خبره قرآن سره چې کله زموږ نسبت راغو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مقام چې اوچت دی د هغې نسبت قرآن سره کله چې زموږ نسبت قرآن پاک سره راغو عزیزان محترم انسان اشرف المخلوقات دی چې د دې د غلاف د الله دونه مقام ورکړی نو موږ له به ولې الله مقام زموږ بچو له به الله ولې د الله مدد به ولې نه راځي الله فرمایي چې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم د دې قرآن د برکت الله کوم پیدا نو دې قرآن سره نسبت په ګور عربو ته ګور عربو ولې مزه کوي ما دې کې یو شی نوٹ کړی ځکه سره د عربو ولې مزه کوي د دې نسبت قرآن سره ډېر تاسو کې چې څوک تللی حج ته تللی یا عمرې ته تللی تاسو ته پته الحمدلله الله موږ ته نصیب کړی ولاړې بعد به موږ ټول تللی جمع ته به 2 منټه پاتې یا به اقامت لانی دی به راشي چې څنګه سب کې ودرېږي المارۍ دلته خو المارۍ ډېر قرآن مجید به اوچت کړي یو آیات به تلاوت کړي خو لازمي دی مونږ قرآن وایو نه ځکه زړونه زموږ سخت دي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما
يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. زموږ زړونه سخت الله کوي چې کاڼي ورو غړېږي، کاڼي ماتېږي، کاڼو اوبه ووري، خو زموږ زړونه د ځان کم ساتي. دا به څه سره نرمېږي؟ دا د قرآن تلاوت سره. کم سړی وایي چې زه دې ښکلی شم او دنیا والا دې ما سره محبت کې دی د قرآن تلاوت ډېر کوي. نن دا د الله په کور کې وعده وکړئ چې کور نه به سهار الوځو چې تلاوت وکړو. اگر که یو وځو به تلاوت وکړو انشاءالله. کوم ملګري چې تلاوت کې لاسونه چلوي سهار چې سورې یاسین تلاوت وکړي ټول ورځ به دې سم ټول ضرورت حدیث کې راځي چې کوم سړی سهار سورې یاسین وایي د ده ټول ضرورت به الله کوي. عزیزانو موږ چې د کور نه وځو نو دعا وایو او چې د کور نه وځو نو غږونه دیزي ته به ځم، بجلی دفتر ته به ځم، د ګیس دفتر ته به ځم، ټلیفون دفتر ته به ځم، دیزي ته به ځم، دیزي ته به ځم. خو چېرته زمونږ ذهن کې دا راغله زه د کور وځم جومات مخې ته تېرېم یا 2 رکعته زه لږ تلاوت وکړم، زه دعا وکړم. اذان به کېږي، اذان دوران به موږ خبرې کوي. ګوره د اذان د خپل مسجد د اذان جواب ورکول دا واجب دی. بیا موږ وایو رزق کې تنګي ده. کم سړی چې اذان دوران خبرې کوي د ده به رزق کې تنګي وي. کم سړی چې قرآن سره نسبت نه ساتي د ده به رزق کې تنګي وي، د ده به ژوند خراب وي، ژوند به یې تنګ وي. نه زموږ ژوند تنګ دی که نه؟ الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. چا چې زما کتاب نه اعراض وکړو، مخې واړولو، د ده ژوند به زه تنګ کړم، رزق کې به یې تنګي واچوم، ژوند به یې تنګ کړم. دې دپاره د کوي عزیزانو قرآن تلاوت کوي. په ځان لازمي کوي. جمع له اسم راځو، خو موږ چې جمع له راشو نو ګورو چې استاد یې اوس کله راځي، یو دې خوا سړتاوي بل دې خوا. قرآن مجید راواله یو آیات استاد چې لږ چې خوشحالېږي یو آیات په تلاوت کړم. موږ څومره په فخر سره نعوذ بالله وایو، اکثر زموږ مشران دغه نه ویلي قرآن پاک نه. موږ ډېر په فخر سره وایو قرآن مې نه دی ویلی. عربو ته ووایي چې ما قرآن نه دی ویلی، تا ته وایي چې ته مسلمان یې تا قرآن نه دی ویلی، د الله کتاب ته نه دی ویلی. عزیزانو قرآن ویلو دپاره د عمر هېڅ شرط نشته، دین دپاره د عمر هېڅ شرط نشته. صحابو ته وګورئ، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، ډېر کم صحابه دي چې په کم عمر کې ایمان وروړي. د چا 40 سال، چا 45، چا 50، چا 60، چا 70 سال عمر کې ایمان وروړي. الله ته نزدې رسول دین چرته د دنیا ګوټ ګوټ ته تصور کې ستاسو راځي چې ته به کراچۍ ته پیدل لاړ شي او هغه د عربو نه راځي اصفهان بابا کې دلته قبرونه جوړېږي. ستاسو په تصور کې راځي چې کراچۍ ته پیدل او هغه خلک داسې راځي اصفهان بابا ته، کابل ته، سند ته، کم ځای ته د الله دین دپاره او الله دین مونږ دپاره زمونږ فکر واغې سره. نن دې علماو سره ستاسو فکر دی چې عزیزانو چې خپل بچي بچ کړي د هور نه. الله قرآن ته وایي چې خپل آل د هور نه بچ کړي، خپل بچي د هور نه بچ کړي. عزیزانو دا علما چې درته چغې وایي چې خپل بچي، مونږ دا نه وایو چې سکولونه په بچو باندې نه، ښکلي ښکلي تعلیمونه پرې وکړئ، ښه تعلیمونه پرې وکړئ، خو د قرآن تعلیم هم وله ورکړئ، د قرآن او سنت تعلیم هم وله ورکړئ. عزیزانو دا څومره محکمې چې دي دا اکثر وایي چې اوس په دې محکمو کې هر یو محکمه کې عالم ناست دي او هر یو محکمه کې د قرآن حافظ ناست دي. دا نه به څوک رشوت وایي؟ هر یو محکمه کې چې عالم ناست دي حلال او حرام پېژني، حلال او حرام تمیز کوي، دی به د سپین ږیري بې عزتي وکړي، تاسو دفترو ته لاړ شئ، نه د سپین ږیري عزت شته، نه د زنانو عزت شته، خو ډبه خبرې کوي. تاسو یقین کوئ بل ورځ زه چېرته دفتر ته لاړ شم، نه راته بد ښکاري چې هغه بد اخلاقه خلک دا د دین نه لرې خلک. نو عزیزان محترم په بچو باندې تعلیمونه مو کوئ، د قرآن تعلیم خپله ورکوئ چې سبا ته مړ شي چې دا خو یې خدایه ده، دا پلار نه ده. سبا ته مړ شي چې استاد یې دي چې جنازه دې کولی شي، داسې نه چې دله جنازې لمونځ هم نه ورسي. چې سبا ته مړ شي چې سبا دې د قبر سر او پښو ته تلاوت کولی شي، چې دا خو چې خدایه مور پلار ووایي. بچو ته دونه تعلیم ورکوي
چې دی خپل مور پلار وپېژني، دی حرام حلال وپېژني، دی مشر کچر وپېژني، دی ادب وپېژني، په لاره باندې روان وي. ګورئ تاسو پخواني مشران ګورئ تعلیمونه نه دا پرایویټ سکولونه خو نو خیر دا زموږ بچي اوس تختې پېژني نه، تختې بچي پېژني نه. دا تختې چې دی بسته کې به یا دوه کتابونه سره یا درې او تختې به یې لیکل. اوس ماشوم ته وایي ته تختې پېژنې بیا تختې څه هغه ټیم تعلیم کا او قدر ډېر عزت دی. ستاسو ته چېرته تصور کوئ چې چېرته کچر مو مشر مخکې ته بدتمیزي وکړي؟ نن عزیزانو خپل بچي ته خبره نشي کولی. پخوا چې دی د محلې کس ته به یې مساپېړه ورکړه، د رور زوی ته به یې مساپېړه ورکړه، قاتل به یې کول. نو عزیزانو هغه به الله مو عزت راکوي چې زموږ نسبت قرآن سره شي، زموږ نسبت علماو سره شي، علمای حق سره شي. د دې علمای حق لمنې چې ونیسو یقینا دوی به مونږه سیدې لارې ته بوځي. الله رب العزت دې ما ته دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. زما استاد محترم راغلل، هغې په مخکې خبرې ما تاسو ته ویې زه نشم کولی، بس راغلو وایي چې اوس کوزېږه بس یې نو ورته نور څه شي. الله یې زما د استاد محترم په ژوند کې برکت واچوي او دې لا چې الله کوم علم ورکړی الله دې دې برکات مونږ ته نصیب کړي.